حميدي نندے کے اوسو ضروری خبری دی غالباً پرون تاسو تناغی تجوانی ذکر مارکڑے استاد کیا ہے کیا بے ہوئے یو دل تم دا سند مطالعہ جو اوسو خبری تراویانو دا سند وارا سند جو ترمیدی کی ہما تاسو کوئٹ لے کہ ترمیدی کی ضعیف راویان مشتاق منکرم پر اشتادا کون اقصدی دا عبادت مقرآن کیا ندی راویان کلو سے اور جنگا مختصر تاریخ دراویانو دے حاشیری لکھے رکماؤں بلیا پہلی دبیدہ تلک لکھوئے نیو خبر دا سند سارا متعلق دا آگے کسا مختصر دراویانو حالات نجی مختصر دویما خبر شرح دا حدیث دا دريما خبر مناسبة حديث ترجمة الباب سردي تبار ذلك الحديث ترجمة الباب سرد مناسبة أو سلورما خبر شان ورود حديث الإمام النبي عليه السلام دا حديث ولي راونا ولي فرمان دا إنما راونا 7 اسمه وبلا خبر دا حديث امام بخاري فاول کے والے راو ضرورتو چه اول کے راو او بلدل تے وصول اعتراضون دی دا اعتراضون جواب او بلدل تے نقطه او غدادا کہ امام بخاری رحمت اللہ خیر دا اعتراضون کی وٹول راشی اگر کیو تکرم شمیر اعتراضون دی نو محصوب یو دراویان حالات دویم شرح دا حدیث دریم مناسبت حدیث ترجمت الباب سا سلورم شان ورود دا حدیث او دی کی میں اعتراضون جواب ہوگی او پینزم وجد بدایه پده حدیث کے امام بخاری دا حدیث ولی رو پینزم شپگم مسائل مستنبته دا حدیث نا دی حدیث نا دیر زیاد مسائل مستنبت کی گی لگنا نو اغا مسائل مستنبته دا حدیث او شانی ورود دا حدیث احمد تاوی دا یوزو ضروری خبری رمی رزو ما بيجي وبه قال حدثنا استاذ يادو وما بيجي به سند متصلة ضمير راجع وبسند المتصل مني إلى الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديسة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا يا منفعنا بعلومه آمين يعني وبالسند المتصل مني إلى الإمام البخاري فبإذا خبركم ما هو حميدي دليل دليل نسين كما يحدثنا الحميدي وذلك اعتراض نزال بشكل بحميدي حدثنا ذا ما مقبول لنا الإمام بخاري مقبول لنا زمان هذا فبقى سؤال قول الإمام بخاري دليل دليل نما بيجنا إذا لنا فوق أقول ما يسند متصل بالسند المتصل نقول السند المتصل لا خبركم إمام بخاري قولي ندل تبقى مقدر وبراديش إمام بخاري دا أو حدثنا أو أخبرنا خبر بقرون دا فترمذي في كل فوائد السورية من فرش الحميدي حميدي سوقني دا مكي راوي حميدي او مؤشر لكلي جنوب عبد الله بن زبير ابن حميد عبد الله بن زبير ابن حميد وكوي حدث عن عبد الله بن زبير اسو كان به بعد وقت انسان في جندلكيجي وراوي فلقب يا فقونيا بكر فقونيا في جندلكيجي ونمر صبي لكنه من صوتي حميدي بعد اللي في جندلكيجي اور دا حميدي وتولي وي دا نكون حميد دي هذا نسبت دي عبد الله بن زبير ابن حميد هذا منسوب دي نذكر دا حميدي دو كسان دي حميدي يو جامع دا صحيحين دي
بخاري مسلم روایات جمع کړي او رسول یې شوی دا هغه حمیدي نه دی هغه د امام بخاري نه ډېر رسول شوی دی هغه یو کتاب لیکلی دی کتاب الجمع بین الصحیحین د بخاري مسلم ټول روایات یې ورته جمع کړي دي دا هغه نه دی دا حمیدي د امام بخاري شیخ دی دا استاد او د امام شافعي رحمت الله علیه ملګری دی امام بخاري استاد دی او د امام شافعي رحمت الله علیه معاصر دی معاصر د زمانې ملګری دی حمیدي نو حمید ته منسوب او دا مکي راوي دی دا مکي راوي دی قال حدثنا سفيان مولانا سفيان الثوري جو سفيان ابن عيينة دی جو سفيان ثوري دی یاد وساته لږ دا سفيان ثوري مخکې تېر شوی دی او سفيان ابن عيينة موږ سره وروسته راغلی دی نو چې د سند په لومړۍ حصه کې کوم سفيان راشي یعنې مصنف ته نږدې راشي دا به سفيان ابن عيينة او چې تابعي ته نږدې راشي هغه سفيان ثوري وي لږه فرق دی د دواړو په منځ کې خو کله کله به مصنف ته نږدې راشي او مراد به سفيان ثوري هلته به قرینه بیا موجوده عموما قاعده تدار خبره همیشه قاعده دا قاعده به ذهن کې ده بطبع مشکلات راځي حدثنا سفيان نو نږدې د مصنف ته به دا سفيان ابن عيينة او په میاشت سند کې راغلي یا تابعي ته نږدې راغلي نو په خپله به کتاب نشر دی او دا به نشر دی کله کله به مصنف ته نږدې راشي او سفيان ثوري به مراد یې ورته به قرینه وي نو سفيان دی سفيان ابن عيينة او قبل سفيان ابن سعيد الثوري دی مجزاء تصنيف سفيان ابن عيينة مكي تقول كل راويان مكيان مكي او ناقاشين لكله بتابعي او بيوصل التنوي كوفات صحارات بلا تبتلميذي كمان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ورصد أكثر الظروف بولده يحيى فاعل حدثنا نمامين في الإبن فلو في علم صفات يحيى فاعل مرفوع فالإبن مرفوع أو غير علم مضاف إليه ابن سعيد مضاف إليه ابن المضاف إليه مجرور وثامن ميل كابن فما بين تدمو علمين وكراشي يحيى وسعيد علمين دي يوضع شو علمين ليولو بي صفة ويأتبين صفة وصفة هو علمين متناسلين دي ولي بشرط دا وستناء موروا يا دا خضوا أمد وطنا علمين متناسلين او دريمسا في ابن دروبي علم صفتوي خبرني او سنورمسا روبي علم مفردي او تسمية جمني تتعددني نستا ابن با حمزة وحمنا او لكي وحمنا البته ذكر في مصر كراغي كما حمزة الكم نزلت ابن هو بين دسو علمين وفي فرعماتي او خداء يحيى وسعيد او دائما صفات يحيى لدريم انشاء او دريم يحيى لمفرد او سلورم دا چه دا صفاتم دي دا اغا خبرم ندي شو خبر او دوار متناسلين او استا سوا اذا يحيى قد صفات راغلبي يا بدي ابن کی حمزه لکلا فدا سعيد قد صفات راغلبي يا بدي ابن کی حمزه لکلا فدا ابن خبر وي بیا به حمزه لیکلا او که یحیی وي بیا به حمزه لیکلا او کدا سعید پلار نه وي مور وي خدای وا نو بیا به حمزه لیکلا یحیی بن تاسو به خان عبارت والا ټول فوا یحیی بن سعید الانصاری نو متصف تقیدی مطابق خدا الانصاری یہ پکار دے ځکه شرطیات او نحویات د نحو د خیری ځکه نحویات کوئی چې صفات بل قریب وي نو قریب سعید دی مجرور مضاف الیه د ابن او انصاری مجرور او دا صفات دا صفات په حال موصوف تابع د موصوف په اعراب لیکن د حدیث د خیری مطابق انصاری صفات د یحیی ګرځو دا راوی صفات دی نو سعید مرابی نه سعید فکر دی راوی خودنو یحیی دی مقصود یحیی دی دا صفات شو انصاری څه دی منصوب بسوی انصار
انصار سنتي انصار سكان المدينه المدينه منوره باشندلا ده هجرت نمخي وي ويدا ابن خيلاوي ابن خيلا خيلا كتنيا كده شوية نبيا ده ابن خيلنا انصار او ده مقابل وي يو اوس او يو خزرج او ده رسول الله مبارك فرمانه كده اوس مشر سعد بن معاذ صحابي او ده خزرج مشر سعد بن عباده او ده قبيله اليمن راغلي بسورة الصبا کې تاسو ویلي دي چې کله صبا ډېر خوشحاله او ډېر زبردست وي او یو ډېر پیژنئ که نه چې د غرونو په منځ کې وي او یو بند یې ورته کړی دي مسنات ورته وایي بند او د اوبه جمع شوي وي دا څه دپاره جمع شوي وي دا یو خواته د دې نه نهر وځي بل خواته نهر وځي بل خواته نهر وځي بل خوا د څکو دپاره هم د وي او نهرونه هم دي او زموږ په زمانه کې خو اوس دوه قسمه ډیمونه دي یو هغه ډیم دی چې د نهرونو کار ورکوي هم د بجلي جوړېږي لیکن ډېرو ځایونو کې ډیمونه وي د هغې نه نهرونه وځي وي د کله کله خو کې شته باراني اوبه وي او یو ځای کې ورته بند کړلي نو هغه اوبه یو ځای کې د باران څخه جمع کېږي نو خلک ترې وګوري څاروي ځای راکېږي او د هغې نه ځای په ځای لښتي ورکړي وي نهرونه یې ورکړي وي نو په ډېر پسې راکېږي نو دا د دوه غرونو په منځ کې ډېره خشته علاقه وه نو هغې کې ډیم جوړ کړی یو غټ بند یې کړی نو اوبه هغې کې جمع کېدې نو یو طرف ته او بل طرف ته د هغې نه نهرونه ویستي او په نهرونو باندې داسې فصلونه کړي مولانا صاحب چې تاسو تاریخ وګورئ حیران د مڼو او د دې نورو میوو باغونو داسې باغونه مولانا صاحب چې د سړي به شکرۍ په سر وه شکرۍ به په سر وه او د باغ د یو سر نه به روان شو د باغ نه به وتېدو چې شکرۍ به خود د میوې ډکه وه څومره میوې وې ناستې شکرۍ چوکولو ضرورت نو چې شکرۍ به دې په سر کړو روان به وې نو میوې به راغورځېدې به شکرۍ به دې ډکه وه او یو ښایسته منظر ښکلې نو دوی د الله نافرماني وکړه نو الله پاک سیلاب راوسته داسې سیلاب یې راوسته چې هغه سیلاب سره هغه د ډیم هغه چې کومه بند و هغه یې یو تکې سرې اوبه وې لکه چې مې ستاسو خیال وشو نو د مخکې په ځینو اصوات او په دې علاقو باندې یو سیلاب راغی هغه عامې اوبه نه وې ډېرې خطرناکې ښه اوبه وې سرې بلاکولونه یې مات کړل د سوات او د یو ځای بل ځای او اوږدنې یې وړلې او غاړه یې وړلې زموږ د مخکې دغه کې سیلاب راغی تکې سرې اوبه بخاري کې به راشي کتاب التفسیر دی سرې اوبه راغلې او هغه ډېرې خطرناکې وې ډیم یې یو چې یې ویړو نهرونو کې پاتې اوبه راغلې هیڅ کراس پاتې نورې اوبه خو نه وې دا خو چې اوبو ته بند وتړې اوچتې شي نو خلک دې نهرونه یوسي نو چې سیلاب پرې راغی خولې ورته یو ډزنې اوبه لاړې وچې شوې ټول باغونه وچ شو ټول پټي وچ شو او چې دغه سیلاب په کومو علاقو راغی هغه علاقو د خلکو کورونه یې وړل ټول یې غونډې وړل نو خلکو هجرت وکړو نو یو قوم خلک یوازې مدینې ته نه څه یو طرف ته څه بل طرف ته څه بل طرف ته خلکو هجرتونه وکړل نو صاحب من یو قوم د یمن نه راغی او مدینې منورې ته یې هجرت وکړو دا مدینه منوره دې کې مخکې د یهودیانو اوسېدل خو د مدینې یو غاړې ته نو دا خلک دا یمنیان او دوی په مدینه شریفه کې تېروي نو دوی ته به یې ابن خیلا اصل د یمنیان دا انصار د یمنیانو دا د یمن نه راغلي ابن خیلا به ورته وي او په قوم اوس او خزرج د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دې خپل منځ کې بیا ډېر لوی اختلافات د تر بچیو په ځمکو او په بل څه اختلافات جوړ شو او بلا مړي به یو بل نه روزانه به جګېدل یو بل سره نو د رسول الله مبارک په وجه بیا دوی الله یو کړل کنتم علی شفا حفرة من النار وانقذکم منها الله پاک تاسو ته ورنه بچ کړئ ځکه یو بل وجل قاتل ورته دی نو د رسول الله مبارک د راتلو نه پس د دوی نه انصار وګرځېدل او انصار ورته ویل قرآن شریف کې الله وایي والذین آووا ونصروا والذین آووا ونصروا نو دا دوی نصرت د رسول
अब्दुल्लाह मुबारकों को अंसवार करते हैं। खुलासा कलाम दाशवा कि अंसवार लक़ब अहले मदीना के पास तमकी खल्क़ तबे मुहाजिरीन दाना की दरबार में मुहाजिरीन वो मुहाजिरीन तमकी खल्क़ दरबार दानो ताबीन और अंसवार मदीने मुनव्वरे कार दखल दरबार तो कबीले की दुआ और सो कर वाक़ई वजह है लवे और आखिर यमन خاصة نلتوصي أصوات هذا الأنصار يا جمل النسوير يا جمل النسوير نسوير يا لو هذا لا شكلهم نسبة كه جمت النسبة نكى لا لما مفرد تعرف نقطة كل النسبة يكرهني أجمع سنة مشكلة مفرد مشكلة بشاولي المفرد كابلي المفرد صورة ذوي المفرد عثمان ذوي المفرد من جمع نسبته فنكي نسبة جاتك مفردك نلت أنصاري الولي ناسويري الولي مفرد من ناصر ونسوير مولانا صاحب حيدر الكوفي طبعا جمع نسبت نکېږي قانون دا دی چې کله یو لفظ جمع یو ته ورته نسبت کې نو دی به متحول کې مفرد ته نو نسبت به مفرد ته کې دلته دا انصاریون دا لقب د یو قوم دی په منځله د مفرد دی دلته دا انصاریون و د په دې نسبت نه وی چې جمع د ناسویر ده یا جمع د نسویر ده بس اوس دا علم ګرځېدلی د علم جنس کې ورته يو علم شخص وي زيت علم شخص دي يو علم جنس دي دا اوس علم ګرځېدلی دی دا نوم ګرځېدلی دی د یو جنس لپاره چې سکان د مدینې د یو بل مثال درته کې تاسو پېښ مدائن جمع د مدینه نو هلته نسبت مدائني ته ولې جمع ته کېږي مدائن خو جمع د مدینه ده نو پکار دا دی چې مدیني ونه ولې مدائني ونه نو هلته چې زه مدائن ته نسبت کوم نو په دې نسبت نه چې مدائن جمع د مدینه ده مدائن د یو ښار نوم دی د یو کلي نوم دی علم دی د یو کلي دپاره مدائن د هغې کلي دپاره چې کوم کلي کې حضرت شعیب علیه السلام پاتې کېده نو مدائن بل دی خو جمع د مدینه ده خو دلته کې د جمع د مدینه نه اخلم علم اخلم د یو شهر دپاره د یو بلدې دپاره د یو کلي دپاره علم دی نو علم په منزله د مفرد وي نو ځکه نسبت ورته مدائني او انصاریون دلته د په دې کې حتی د جمع د ناصر او د نسویر ده دا یو علم د یو قوم دی ځکه دی چې دا علم د سکان د مدینې لپاره علم دی د اهل مدینه لپاره علم دی علم جنس دی علم شو نو په منزله د مفرد دی ورسره چې په منزله د مفرد شو نو یې د نسبت راغله الانصاري منصوب په سوی انصار زور بسرستو يحيى بن سعيد الأنصاري أو ناكد تلكي محرشد يحيى بن سعيد ابن قيس يوصل أو دوسر بيشكي وفاة يا زور بسر قال أخبرني قال أخبر ذكر يحيى بن سعيد جمال خبر أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي يا ابن كما بيت دعاء على محمد بن إبراهيم دعاء العالمين متناسلين ابن دروني علم صفته وروني علم مفردا لو ابن كما حمزة نيكا ابن دماغي علم صفته فقاعد أخبرني مرفوع ابن المرفوش وإبراهيم مضاف إليه ابن مجرور وغير غير منصرف غير منصرف المرحبا بين أو التيمي وبين نحو مطابق ولإبراهيم صفة فقاعد الآخرين والتيمي فقالوا لكن مقصود إبراهيم نري مقصود محمد راوي هذه راوي صفات شو التيمي محمد بن إبراهيم التيمي محشد ذكره إثبات تيم تدي
تيم ضمورين قبيلة بنو تيم مثلا بنو تيم أو تاني يوفات النقرة يوصل شر هجري ودا يحيى بن سعيد لقد سفيان مشان دوي محدث لي قال محمد بن إبراهيم التيمي تيم بن مراد منصور أنه ومن سكراش أن بوي أعوذ بالمحمد تراجيلي سمع قولي لمحمد كان مع الأمانة الأمانة مفعول به سمع منصور لي إنه إبن ذكر في مسار كما سر غيره صار وثانين خبر وده ما بكتاب كده ذكر في مسار كده حمدني كده او استاد ذا كتاب في مسار كده وده حمدني كده وده وظيفه بين العالمين المتناسلين او وقاص بفتح ده او بتشديد قاصر وقاص او الليسي ولا التابع وليه ذكر على صفات الجراميل هذا منصوب مفعول به ودي منصوب مفعول به شو او الليسي تدري كي فنوليس نقولش قبيله لا باغي منصوب له او له محدث سبع الأمان او تأجيل له تابعين هذه يقول الأموي وسينوي منتقل يا سيدي ده يقول هما أسوي يقول هو دي حكاية تحالمان دي عشان هذا معناه نجد يقول في هذا مضارع نوع الأمر أسوي كارثة مضارع مشترك ما بين الحال والاستقبال نو يقول أسوي كارثة واسمه نو يقول كارثة نو يقول دي حكاية تحالمان دي حال دي وده ماضي ده حال حكاية يقول معناه مسكه هذا وقت وي أبدا كي بوجه لي أبدا قال معناه هذا وقت أبدا حال كي حكاية حال مالية أبدا حال كي بي سمعته كما ويدلني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب صوت خليفة ساجد رسول الله مبارك أمير المؤمنين بعد مبيت ملاقات هذا جو أبو بكر أمير المؤمنين خدا نخبينه ربي أخذ أمير المؤمنين ومولانا سيبو دي بشبكم دنبوت كريمان رولي فحصت تبيعه نبوت في عمر مبارك تغالي هلا في نبوت ورقيته دنبوت بشبكم كالي مسلمان شيو وقصة الإسلام عجيبة تدوري ده كتاب سبوري عجيبة رسول الله مبارك الخلاف روح من المدرسة يأتي سبب فقال طول ما يريد أن يوقف من البلاد سالفين سريع ولا سل شبكوا قال ثم روح الإسلام كونشين شبكن قال وده نبوة يعني كل قال سرفاسة نيرو أو سالفين مسلمانان پیدا شوی أو لس يا يولس اختلاف باكستان مشهور يولس دي يولس روح زیادې دی هذا دومات پورا باغشتا وی تاسو سوای چې مرګري زیاتېږي مړه علاج یې پکار وی څه علاج بس وی وی چې خبره خلاصه شي پورې واغشتا او روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا وخت علیه السلام په دار الحق پټ به تبلیغ چلا دا رحمت صفا د مونږه سره داسې فاصله کې ولکه زمانه ده او د دې حال نامیاست تاسو باندې یو صحابي ولما خیر اوله څنګه عمر وی زمدا محمد هغه صحابي خدای پیدا زمدا محمد صلی الله او دې کې نو نبی دین په ایو نو دې په سبب وي او ساري او مجاهد او رفوش شباب الناس هغه بشاره دې معلوم صاحب من أغاق صحابي وغوث يوما تستكيت أبو بشر التي مشاعت في شكال المش نموي نقيدا ومروي البيت قومي لي وبدأ قوم جواب صوت ولو ما شفت رسول الله فأخرج بالقوم دي كوي شفاء مكاسب وإذا كنت تمسابي شوي دي مسلمان تسابي صبوة ميلاد صبوة صبوة يسكو صبوة سويدا سويوي ولأرجع ميلاد ما شوفنا في جديد أرجع ميلاد نصوى بمعنى دا إذا بلاد من الذين ميلاد والدين بيدينا
والصابرين. دې په کوی چې دا سړی د رسول الله مبارک تعالی باندې وشي ویل کړي تم ساري شوی ټول وته په دې ځای او دې ما پرې د کوم دیوی رڼا پسې دې په وجه دا هغه دیوا رڼا ستا کور ته رسي ستا کور او ستا اوښې مسلمانان شي ها وی او بس رسول الله مبارک پرې وکړه او کړه تقول من فاطمة بنت الخطاب أو تقول من سعيد بن عمرو بن نفيل لا يوضع عشرة مبشرين أو لدروازة من تفريوة من الصحابي لحضرة الخطاب رضي الله عنه أغلى من القرآن في جوال الوجه في القرآن وهو لا سجل شيء دروازة قوة تيلة أو واسع وقوة قريب ويش وفهذا ورو بصر أستاذ سبي حضرت الخطاب صاحب بلا سكان الجزيرة وفي مختلفون هم بيش هذا مكتاب وشكتاب وشكتاب والله هذا وقت في الجهاد اقتدامي وسكة دفاعيات مفروض يعني الجهاد مفروض به مجرد أوشن تريد ذلك نعم كان وقت يتتابع لتبغي هذا الخطاب يفرد لكنا أو دروازة كلها وجبولا بالمدينة فالأول سعيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على سلام الله كل ما نبيه وكذا تريد صحابي شيء وصلت في مطلب بسيطة هذا ممكن يقول هو إرادة تخاون أو ضرور من سكي خلاص جګړه ختمه شي د سترګې سرې وي داسې چت او حقور فاطمه په دماغ ووهله او داسې مضبوطه ووهله چې د هغې مخ خوشې وینې دې ورسي او عجیبه دا ده چې هغه وینې د عمر په مخ راغلې دومره مضبوط څپېړی و مسلمانه شوې نه مسلمې شوې اور ورته وی عمره ځکه د ته پلار زوی یې زه ستا پلار ما استاد د یو مونږېړه کې ټوکونه وایي د یو پلار بچي توره در سره ده لاس د خلاص داسې وایي نو په بل شا زه درته حاضر یم چا به درته کابل ما راکړه پیادې ما خپله خوښه د مسلمانۍ کې ما ته یو حق دې خدای راکړی دی ستا پکې څه په ما خاوند نوم دی خدای حق دې راکړی دی او موږ مسلمانان یو ستا پکې څه ستا څه دي د پشه شابه داسې وایي مه کوه بې اخوان ستا داسې وایي کوه چې د کور هغه وینې وکتې او د هغې سترګو نه اوښکې ولیدې ژړې ولیده زینب زینب شو پرې کېنه تاسو سره حضرت خباب رضی الله عنه وی شو د معامله بدله د ورسېدل په دې خبره چې د رسول الله مبارک د شپې دعا قبوله شي ماسخوتن د دې نه مخکې شپه کې خلک راتلل او رسول الله مبارک ته شکایت وکړ الله رسوله د عمر نه د ابوجهل دې کور ډېر پراته ډېرې بدې راغلې په کور مو راځي په لاره دې دې دومره ډېر تکلیف نو رسول الله مبارک وی لاس اوچت کړ نو دعا یې وکړله او دعا څه کوي اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدای اسلام ته غلبه عز يعز ما به هو التوحيد اللهم اعز الاسلام اسلام ته غلبه ورکړه باحد العمرين د ابوجهل بن عمرو بن هشام عین کې پرې وکړه د عمر بن الخطاب نو رسول الله مبارک تغلیب وکړ نو غلبه د چا نوم ته ورکړه هغه یې ورکړی ممکن بأحد العمرين النبي بأحد العمرين نو خطاب وی شو چې د رسول الله مبارک د شپې دعا الله د عرش سره ډغره وکړه خباب ابن ارد کوم ډېر لوی تکلیفات یې کړي دي څنګه راووته عمر ته وی عمر انصاف
انصاف بالصبر. ذكر كم پیغمبر کم سړي مرګ پسې دی لکه ورپورته وي که اول ته وکړه خط به خور او وکړه پیغمبر پسې هر کتابونه خبرې عمر انصاف کم انسان چې ته مرګ پسې دی زما د الله په ذات قسم چې ویږې ستا دپاره خپل رب ته ژړوي او ستا دپاره یې خپل رب ته سوالونه کوي تعالى السؤال كيف بلدوا ضغطه وبشي بإنصاف يتوي إصلاح خير وهذه أوجد قال الله من الباب أستاذ البريد سعيد أريد كما كان عليه السلام نور هم نرى تدخل أغبين وطا أسترق وكوك وطا أو سجدا نور هم نرى ويقوى إروري تاسو سعيد और देना बिल्कुल दादी kita sorak ke sama orang bisa beli dibeli apa usah besok kemarin apa hari bulan usah tani dan awal apa tani buat और चलो वो दिमाग को वाले काफी सही ऐसे बाहर का आयात मेरे कहने ये जो कि आमीनु बिल्लाहि व रसूलिhi ये देवो रे सिंगा बीमार रसूलुल्लाह मुबारक حتى يتعاشر رسولullah mubarak جلالة رسول الله صلى الله عليه نقول أبو سلمة كسانه ليس بالشكور لوليه وجليه لكن جهاد ممنوع مطلق دفاعي ممكن أبي صحيبة يقضي وضع نشوف ودي قرار رسول الله مبارك وظاهر نشي لا كان نشوف وراء نماذج ولا أشياء رسول الله مبارك تجاوي هذا يوم الله تصفق ذلك صحابي ما لقينا أشجع منه وقد رسول الله مبارك نقرأ على الإنسان صحابي ذلك ما تفعل كذلك خلق تراغلي تقوى سلام ومسلمان مخار كليه وتأفر الحوار وكذلك خلقني تراغلي وتدفر قلوبة الأصار ورسول الله مبارك ما خيشو ومر اتاغ روايته يومر وسبي تراغلي وإذا الله رسول الإيمان صحابة ثم الناس بالفقور كي قال الخام جهود المجاهدين من الله أكبر وفي ابن ماجه كي وقول الحديث موجود لدى مناقب ابن ماجه اشتاق رسول الله مبارك فرمائي يستطيع الشرع أهل السماوات بإسلام عمر يستطيع الشرع أهل السماوات بإسلام عمر وهو اسمان لك فرشتي وبلك مبارك 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 استبشار بشارة تتبع أبشر مبارك مبارك ويغيب أبشر مبارك هذا عمر نتقوص شو عمر رسول الله مبارك سالات تقريبا تقول سيد تغوى الصحة وبريبا هذا الإنسان يقول ذكرانا لي يطلق ذكرانا لا ترتيبات لسوء مثل رسول الله مبارك لا اسم قريبان دراجة إذا ما قصمت الله فضاء تسرد بيختون حقوق والإخواني إخوانيش سرد بيختون حقوق والإخواني إخوانيش یو عجیبه کیفیت ما کې پیدا شو یو عجیبه اثر ما کې پیدا شو او ما زړه کې وی چې افسوس دا شخصیت او زما د درجه دا ما سفر کې کوله او زما په زړه کې دغه وخت د رسول الله مبارک مرحومیت د څومره مرحوم
مظلومیت چې څومره مظلوم دي او محبت دومره ورغې چې د مرګونه ویل او صحیبه یا علیه السلام ته څه وایي څومره تکلیف سره دین پوه شوي رسول الله عمره څومره تحقیق دي شپږو کالو کې صحیح شوی هم څومره وإذا أن رسول دين برحق تيبي فوقا فلا خير رسول برحق تيبي فوق ويدد تولي ناس ميدان تولي مثلا تعالى أكثر حكم بيش وقوة أغلقهم بسرعة اللوح بيحاق بيلقوة لعب أبو جهل وقالوا الناس يوم ارتدي رسول الله وفارق سابقا راغی او د ټولو قریشو د سردارانو مخکې ودرېد یو چېرته هغوی پکې پوه شو ابوجهل مې سړی بدل راروان هغه ملګرو ته ویې سړی تل یو شان و راروان بل شان سړی بدل راروان اندازه یې بدله کړه څه کوي ویې که څوک مې پېژني خو پکې او که څوک مې نه پېژني نو انا عمر او ما د هغه پیغمبر ملګرتیا وکړه په هغه مې ایمان راوړ او دا توره میراث مې د چا پلار کې زوی ورځې چې ما سره د خبرې ویې هلک به پوه نه شي جادوي در باندې سر بعضې علما وایي چې په دې وجه لقب بالفاروق او څوک وایي هغه د یهودي او د انصاري په منځ کې چې کومه فیصله کړې وه د منافقه بیا منافقې وجلې او بیا دا آیت نازل شو فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما نو اذ هغې باندې دې لقب بالفاروق وبصیر الامین الفضل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحابه وایي هغې پورې مفید کمزوري چې عمر اسلام وجه عمر اسلام راوړو ما زلنا اعزة ممزوج یو کار پاته نو څلوېښت دي یو څلوېښت مسلمان یا لس دی یا یولس جناب الفضل رحمه یولس الاتفاق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قریشو کې بنو عدي قبیله د هغې ته منسوب دي عدوي وطن بنو عدي د قریش یو شعب دی د دې وجې نه څه ورته وایي بنو عدي قبیله عدوي قریش لیکن بیا مرکله دی د هغه واقعه به راشي تاسو له د مغیرې بن شعبه رضي الله عنه غلام ابو لؤلؤه مجوسي هغه پاتې او دا عجیبه واقعه وه چې دی په لاره تېرېده بازار کې دغه ابو لؤلؤه لوهار و سینګر کې به درته نو حضرت عمر ته ورته ویې امیر المؤمنین زما یو خبره وکړه مجوسي وي ما باندې زما مولا مغیره بن شعبه ډېر زیاتې د زیاتې در باندې وی ما نه ډېرې پیسې غواړم دا بعضې خلکو به دې غلامانو ته وایي چې کار کوئ او موږ له دومره پیسې پیدا کړو مثلا د ورځې به 100 روپۍ راکړې 200 چټه به اخیسته خو ما له به 100 روپۍ ورځ راکړې 200 به ورځ به راکړې 300 نو دا چې کوم کارګران وو غلامان د دې خپلو مولاګانو به دا شي نو ته باندې څه پیسې مقرر کړو چې لواري کوه د ورځې به دومره راشي پیسو پرده نه غواړو یو مقدار یې ورته ویلو دا ټول یقیني مړه ده خو پیدا کړو تکړه سړی ویې خان صاحب تعالی به مې یو ګران ته جوړه بس یو اشاره یې جوړه کړه دوه مخیلې پېژنې که دوه داره کې ورکړه د 10 روپۍ ورکړه دا چې په اور کې کله سره کړي اوبه ورکړئ 10 روپۍ ورکړه که په دې مې وکړو
وبجم شي من إذا ظهر وجه دي وصار منزل آخر الشعبي ذات سربنا روي حضرت عمر فاروق رضي الله عنه من صار كمانده کی صورت یوسف وجد اوقات كنت سأكون في وقت بوريدا وجرد به صورت يوسف بيبي ليعقوب عليه السلام ذكر بآخر إنما أشكو بثي وحزني إلى الله في سلامة بخاري ولا بخاري تسلى تاسي بجرد روز سكون ولا صحابوي بمنفذ عمر ساليوي منذ شروط سورة الفاتحة أو ناقا نداخل في ورغي أو بشاري سيكي بشاري هو منذ يوغاز قتلني قلب سيوبا رسول رسول أو كرمك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بلا فلما هذا مختصر من ظهر المختصر او تاسري جيودا ابو لؤلؤا دي صحابون نيو سوار دا سوار وشيدا سوار بچا سوار وشيدا بيو صحابي سرقور قوتي كده تصور واجه اغير كي بانشو لا صوم مخابس يبانشو نبي استعاد وجه ثاني لو صحابه يهوني وبانشو رسول سكون ولا بيجمع وين جنوب تصمان تزوري فكرة مفاخرة زمان وين شهودون ويشو اجتماعات يستقرر او بدي ويشو إذا عمر وقت بدل شو برجع شو بمنصرات شو ليكور تيو عبد الله بن عمر زويدي وريرو بيتا فوستا بمنصر شو منظور فيها بجوال وإذا غير بشباب ولا أما جوزي فيها الحمد لله إذا ما مرت أهل القبلة منذ ثلاثة إذا ما قد مرت فما فوجد الموضح فمسلمة أغير ذلك فيما سبق تمام بيسيب نيولي مودي بس تطبيق كل ذيك معنى قبلة معنى ذيك يبرا ومن ديولا وبرا لو بيدروا لي بما كينا يودس له وصباقي لي بيا يودس له بيسيب صحابة بيقول لا تلوي دي واحد كبيرة دراوة دي واحد تودس كي تيامون بعد منظور بوجه ما تلمان تشال المخايم هذا كل محمود نشال تأثير ما بيصير معذور دي هنا جميع معذور تقريبا بموجات كيسي منذر ببابا في إشارة وكذا بوجه ما تلمان تشال المخايم هذا كل محمود منذ تذكر نوكينا نبيه ولا نبي ترى ولا وصفه جوز الشيخ والواجب التقريب التقريب اعتباره فصحابه ويا عبد الله بن عمر ويا ورمان بن فارس أغداري يدخل مركز وصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الذي تبوه الرسول ورفض عايشين نقطتنا لك إلى فرائك ودرجة عايشين تنقص وبابا من ذات المحكرة مستعصم عايشين صديقين اوي آغي وتبيلا مماذا لك محكرة إنما هو زوجي وأبي ومثلاثي قبل قوم حاول وذكي عمر وخير وذات عفش وذات نور مركز سلام أمهات المؤمنين سلام مدينة قبرستان كده وشدوية راغي
بچے سب خبر دے رہا ہوں الذي تحبه استحكم بخدا سے وہ کہ بچے دے وقت خود جب دیو نبیدی عائشہ حیا کے زمان شرم حضور جدن مرشما نو بیا دیتا پوسا زمان جنازہ چیئے اسے نو کی اجازت دیتا کہ محمد اخبر دوار مگر اس رضا فرد او کی اجازت کرنا کہ مسلمان پاکستان شورا جوړه کړه د شپږو صحابهو میدان په دې بیا مقرر کړی بیا وفات شو نو بیا ومنله کې دفن دېرویشتو هجري ورسره 23 هجري او د 30 کاله وکړه د رسول الله مبارک عمر 30 د ابوبکر عمر 30 او د ده عمر 30 اور لسنیم کانا خلافت دیتا لسنیم اور پھر کوئی خلافت دیتا کم کرده کن آنها سبیم ناشنا دیتا دا چه کم نظام ورک دنیا علاقه چاہا دیتا دا پولیس نظام دا جوڑ کٹاک دا نظام دا چه خطونا مولا دا جوڑ فوجی منظم اور دویش لکا مربامید علاقه پتا ویش لکا پھر شیر او کسرا سپر طاقت و لکا دا ملکی بشان ادھا زمانہ کی پاتا ہے او اسلام او بیت المال دا سے فعالو چه غریبانان خطر دا سے بیت المال فعال دا سے نور بلا استعان رنبی حدیث امام بخاری راویان راوی پہ مکیان دی عمر ابن الخطاب ہم مکی اشارت کی طریقے دین شروع دا مکی نہ کرے شوی اخیری حدیث دے کم راوڑ رہے احمد ابن اشکاب نواقت پر ابو حریرہ پر مدنیہ ابو حریرہ مدینی ترار دے مسلمان شوی یہ اختتام دین کو مدینہ اور بلا کرتا ہوئے روکی حدیث راوی عمر ابن الخطاب امیر المومنین او دا تخیری حدیث ربی کو بولیرا امیر المومنین دی جدا امیر المومنین سے حالات جدا امیر المومنین ایک مناقب کی دا حضرت عمر مبشر بالجنت دی الہی ذالکا رسول اللہ مبارک وزیر و دنیا وی ہما وزیران فی الدنیا والآخرہ ابو بکر و عمر فی الدنیا کی وزیران وفاقرت من الوزيرات يواجبهم القوات إذا تولهم وذل رسول الله مبارك ما تمثل نبوي كهذا النبي لترفت أبو بكر ترفت عمر إذا سني ولي أبو بكر عمر إذا سني ولي أو في فرمائے صحابہ وهكذا نبعث يوم القيامة قیامت قرد مقابلون درد بازو قرصد بردس في شكلين هكذا نبعث يوم القيامة مناقبه كثيرة أو يوم انتبت بهذا النبوة يوضل رؤي الأحكار وثلاثة أو بناء أو تعرفات من أسكروان هذا يوم ليوة هريته وقدره روح فوجه كل سورة ناس ومندانات دي وصلوا رؤي فلك دي وصلوا وچه قدره دي نظام أيها مخاطر كوي ومرات نازي بيجن ومرات آخر دي كتاب كتوكان سارو ومرات أسمبلير ودنبي وكريتا بشارمان جوري ومرات جامعي ودنبي ومرات وقي ودنبي أخي ایریا کے تے منطقہ کے دیکھی ولی خان وچه ماسوتر ولی خان کورتا ہوتر نفلار ونطوی خطار یہ عمرہ تانا بسر جوڑی گی تارا دو خانو دا سارا بولو چل ندر اور خلق کو خان
سار بوزي اوگي نو ماړې راوړي یوګي بوزي اوګي راوړي دا بس جوړیږي ټوک ته ټول چل نه ده عمر وی ته دا شي او دا نن چې ستاسو په حیثیت دی عمر دا د اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم پینځه در یو کم سلوي پینځه سوا یو کم سلوي احادیث نه پانڅو تا پینځه سوا یو کم سلوي یو کم سلوي تاسو میا تسعة وثلاثة يوم كم ما نشوف الثاني فتبع تدخل في ملازمة تدوم أول كم ولي أصل كتير درسون ذلك لحكومة جلولة لا حديث ويدري ولا كأغلب درس حديث لكن في أكثر روايات مذكور للصحابة لا أرى صحابة جميع هذا رواية الحديث كل درسون هذا أبو بكر من غير كذا من سواء يوم سلوي أحاديث لدينا الماديات خلاص اليوم خبر فذا كافر هو مناقب الإسلام رضي الله عنه ومسلم وخلاص اليوم كافر نزل خلاص له رسائل خلاص له رضي الله عنه وعنهم عنه ضمير يشير البدع أو عنهم ada komedi nama lah saat nama bulan kita terbiasa radhiyallahu anhu wa anhum berbagai mau alam memberi sami'tu salamun ta'ala sami'tu Umar bin Khattab ala al-mimbar mimbar meteori mimbar Rasulullah mimbar Nabawi mimbar ki tafsir lazim Bukhari هذا قد تدرجين جورشيو أصل وطوي بعربية سيسا أصل ناهر ويؤخذ عن شأن سواريا باري غلام يا ميمون يا بابو أتركان هذه وتجوكري رسول الله قدري قولي ورسول الله بارك وبرك قولي من الناس فسرين حضرت ابو بکر بقدری مناسب احتراما عمر بقدری مناسب احتراما عثمان زمانه جرارا نبارا سرطا سرورما تاسو بدنا بدلارا كبير ديكن بمدر عثمان صاحب سرطور بي دي بارا يعني كدي بارا نبي تلو حال يونا لام دي كنا سيدا ويقصهم بقوي كنا سلو وفهم بارا تبارا نامن باكي قبره رسالة الشمشاء يقول نتاشو أحوال مختصر وفراشو مناسب تجيب دالا بدا حديث رسول الله مبارك ومن بروينه بخاري كما رسول الله رسول الله مخرج ومن فضله دا حديث أو صرف راوية بصحابة وبيو تقريبا بعد بسوار تصرافيات يوم ريشتا يوم ريشتا تاتا يوم رامير تزورتي يا عمر فمن برميلة أو صرف يا رامير جال قامل لكن ماشنا إذا من برميلة فقرأت لكن صحابة لدن يا صحابي نقرأت يوم وجدت يا عمر فمن برميلة فقط المداوجة دیر تابعین کی نقل کی نیو تابعین نقل کی صورت اور عمر متفرد شو صحابه القما بشاگردان عمر کے متفرد او دا القما شاگرد محمد بن ابراهيم دا متفرد القما شاگرد دی حدیث اور بيتقول دی حدیث بالنشتا او دا محمد بن ابراهيم التيمي شاگرد يحيى بن سعيد دا متفرد نلور كسان متفردين دي يحيى دا نبي الكريم صلى الله عليه وسلم के सिर्फ उमर और इधरे उमर शागिर्दानों के सिर्फ अलक़मा और इधरे अलक़मा शागिर्दानों के सिर्फ मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी नकल की और मोहम्मद इब्न इब्राहिम शागिर्दानों के सिर्फ यहया इब्न सईद अगै नकल
صورة ويا متفردين على رأيك جواب حديث غريب حديث جعلك غريب أو فيوم وجه غريب نده فريق موجود غريب سألوه رابعا ما أقول غريب غير ويوم موزيدة ومعزيه وكي رابية وراشي تلك فسألوه زين كراويان يا أو غريب مستزايد فالزور دار المدار مقامة كله أبد تقسيم له تاخذ كذا رواية غريب كذا عزيز كذا مشهور وغرابات تسوء ويناشر يسألون يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم شاكرناه في منطقة الديار أرب على الأمام شاكرناه في الأرض أو من شاكرناه برسول الله شاكرناه نوما وغريب حاكم فاندرات شو بس أبو عبد الله حاكم دوي محدث ته أغويد الصحيح حديث تفارة شرط ذلك إذا بغريبني جاب عزيز يا أبو مشهور لكن سيد إمام ترمذي وي إذا حسن تفارة شرط جاب غريب بني أبو عبد الله حاكم أغويد الصحيح حديث تفارة شرط ذلك سمعوا شرط ذلك إذا بغريبه ني فرقه ني يا بعدين يا العلماء وي جب حاكم إمام بخاري في حديث رد ذلك صحيح أو فرق أو ذا بخاري أخير حديث حاكم بعد رد أخير حديث وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل أشتغل محمد بن فضيل متفرد له أستاذ عمارة بن قعقاع متفرد له أستاذ أبو زرعة متفرد سلطة متفرد وأبو عبد الله حاكم البخاري في حديث أو البخاري أكيد حديث رد بتبع الصحيح فلا شرط يفرق الصحيح لا شرط نعم فرض كيدي شوسا غريب كيدي أو عزيز كيدي مشهور كيدي البخاري في تبع الصحيح فلا شرط نذا فراويان وكيس خبر شوي وذا حديث حال من الزوج الفرد يقول عمر طبعا وين سنوي يعقوب وينا حكاية حال ماضية ألي ماضي ولا حال کے شاگردان تبي يقول بي سمعت عمر بما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم مورد سمعت رسول کی خبر مورد دير صلى الله عليه وسلم يقول حال رسول الله ومقول به وبيا حكاية حال مهدي عليه السلام فرماية إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات قصب شرح الحديث يوم سلمه في أحوال الأوكيان دي قصب الدريمة مثلا يقولوه في شرح الحديث إنما هذا حصل دفعنا وجماهيرك لكن اختلاف جماهيرك